وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وقال الله تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم وافتح علي أبواب فضلك ويسر علي خزائن علمك زما گرانو عزتمندو اوریدونکو نن د جمعې مبارک ورځ ده ستاسو په مخ کې ما د سورة القمر د قرآن کریم آیتونه تلاوت کړل ګرانو عزتمندو دا یو منل شوی حقیقت ته چې دا عالم د پاره د پناه الله پیدا کړی دی او په دې عالم باندې به پناه خامخا راځي په دې کې چې څومره مخلوقات ته په دې به هم زوال او پناه راځي او د دې مخلوقاتو د پناه او د زوال مختلفې طریقې دي بعضې پکې عذابي شکل کې هم شته لکه زلزلې چونکې ملک او ملک د الله دی نو د هغه خوښه چلیږي فعال لما یرید ذات دی د الله د نبی یو دعا وه چې کله به سحر پاڅېده نو هغې به فرمایل اصبحنا واصبح الملك لله والكبرياء والعظمة لله والخلق والأمر والليل والنهار وما سكن فيهما لله وحده. دا الله دا حبیب دا سبا کېدو سره سره اقرار دا عبدیت دا الله، دا الله دا نبی دا سبا کېدو سره سره
اقرار د حاکمیت د الله د الله د نبی د سبا کېدو سره اقرار د الله د نبی رضا په فیصلو د الله وام فیصلې ستا دي شپه ستا ده ورځ ستا ده او چې څه په دې شپه او ورځ کې ژوند کوي هغه ستا دي ښکارا او پټ ظاهر او باطن هر څه ستا په قبضه او په قدرت کې دی الملک لله قل اللهم مالک الملک لله ملک السماوات والارض نو الملک لله ټولا پل او کل بادشاہی ستا ده مالک یوم الدین اختیار من در ورځې د قیامت یو قرأت پکې دام شته ده ملک یوم الدین د جزا سزا مالک ته ملک یوم الدین د جزا سزا بادشاہم ته بادشاہی ستا ده داش بادشاہی کے اے ربا چې لا یسأل عما یفعل دا الله نه څوک تپوس نشي کولی چې زلزله دې ولې راوسته پلان کې دی کې د ډېره راوسته پلان کې دی کې د لږه راوسته پلان کې علاقه کې د ډورانه وسته دا ولې نه نه لا يسأل عما يفعل دا الله تعالی ویل او دا الله تعالی کولا څوک چیلنج کولی نشي ځکه وهم یسألون د دې مخلوق نه به تپوس کولی شي دا الله کار دی دا نظام ټول په خوشحالو او په رنګارنګ نعمتونو سره ښایسته کړی دی دا یې مزین کړی دی لیکن غمونه مصائب هم پکې خواره واره کړي دي دا امتحان ساعتونه او ګړی دي کله جړا ده کله خندا ده کله اوښکې دي چې د سترګو نه روانې دي کله خندا او مسکراهټ ته هو الذي اضحك وابكى یو الله دې چې جړول او خندول کوي دومره دا چې د بړک خندا حرام ده ضحک جایز ده تبسم غوره ده او د بړک خندا حرام ده الذي اضحك وابكى الله غزات ته چې جړول او خندول کوي کله ژوند کله مرګ کله ژوند راولي کله مرګ کله عروج راولي ترقي راولي نو کله زوال راولي او سر د لاندې راغورځېدل کوي بس د الله رب العزت د طرف نام ازمائش ته یو عجیب میدان دی خپل بندگان پکې ازمایي کله په خوشاله او کله په غمونو کې کله په خوشالو کې ډوب کې نو کله په غمونو کې غرقاب کې کله په تخکی نه عروج ولا نصیب کې نو د چانه گداگر او فقیر جوړ کې توت الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء چال حسن ورکی چال بدرنگی
سوک پا خیست شکل پیدا کی او سوک بدرنگا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء اللہ غزات چتا سلا شکلون درکیم دا میندو پگیڑو کے سنگ چی دا اللہ تعالی خوخیم کیف یشاء بادشاہی دا غدام خوخ دا غدام مشیت و ارادہ دا اللہ دام وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین سو کی مشہور کڑی دی سو کے گمنام کڑی دی نو میں سوک پخل نالی چالا صحت ورکے سو کے نا جوڑا کڑی دی سو کے مالدار کڑی دی او سو کے فقیران جوڑ کڑی دی سو کے شمان کڑی دی او سو کے سخیان جوڑ کڑی دی دا دا اللہ نظام دے دا دا اللہ تقسیم دے ونحنو قسمنا بینہم معیشتہم دا جہان دا امتحان یو مقام دے دا جہان امتحان گادا دا ہمیشہ اسے دو زین دے دا راحت و خوشحال زین دے یو پیپر مونگ تراکڑے شوی دے یو پرچ مونگ تراکڑے شوی دا دا حل کولو دا پارا نگران را باندے ولاڑ دی اغدی کرامن کاتبین سوکے کئی دا دیر وخنا منگ تاسو تا دنیا دا مزی یو شیخ کاری لیکن در حقیقت دا یو فانی دنیا دا دا جن منگتا دا مزی چرچیخ کاری پا حقیقت کے دا جن مستعار دے دا ہر سشوی دی کولو علی اللہ دے دا ہر سبکیگی کون کے اللہ دے دا ہر سشول او اللہ اکڑلا تردی چی وغٹ زلزل براشیم فرمائی فیضا جاءت الطامت الکبرى کلچے راشی یو غٹ ہنگامات یو غٹ آواز باد حیبت راشی کل قرآن فرمائی فیضا جاءت الصاخہ کل بیودا سے چغراشی چی غوگونا بکڑنگی غوگون شلون کے آواز براشی خوفناک چغبی ہر دلاور بتی نیریگی ہر زڑور بگبراوی پیر بشی اور دوال با انسانان او پیریانی کل فرمائی القارعة ما القارعة آغا بداسی چی صرف کورون با نغورزیگی بلکہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث دا پتنگانو پشان بدا خلق راشیم دا غرونو حال با پکی سنگئی آئے آئے دا غرونو حال با سنگئی دا نچی یو علاقہ کی بئی بلکہ عام غرون بداسی اللہ فرمائی وَتَكُونُ الْجِبَالِ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ غرون با دا ڈینڈت شوی مالو چو پشان والو زیخا پا دغا مقام کے بدا زنانو سحالی قرآن گورا اللہ فرمائی وَتَزْهَلُوا
کل مرضعت عما ارضعت پیور کون کی بچی با خپل میندے د ډیر هیبت د وجنا آخوا د غیگنا ارتاو کی اللہ تزهلو کل مرضعت عما ارضعت هرا میرمن آغا کم بچی لچ پیور کئی آغا بعد ډیر یرنا د غیگ نراوالی او آخوا بے اغورزیم کل فرمائی وتضعو کل ذات حمل حملا کمی زنانا چی داغی حملیم دا دیر گبراحت دا وجنام دا دیری یری دا وجنام اغا حمل با گزار کیم پل حمل با اغوردیم او دا بی حال دا قیامت سنگ چی زلزل دا قیامت نخدا نکل فرمائی یا ایوہ الناس اتقو ربکم اے انسانیت والو اویری گئے در رب پلنام ان زلزلت الساعت شیء عظیم یقینا زلزل د قیامت اغا یو غټه انګامه ده نو الله وی ویریږي نو مونږه څه چلو کو چا د کمرې نه منډې کړې زنانو لګې د هغې پنسې ټک وهل شروع کړله نه پوهېږو چې دا په کوم کتاب کې دي موږ ته خو په کتابونو کې دا مسله نه ده معلومه چې زلزله شروع شي نو خلک دې د پرتوګ دواړه پنسې ټک وهي لګیا به داسې داسې به کوي اورې دا مسله خو ماته چېته نه ده معلوم الله وی زلزله چې راله نو اتقو ربکم ویریږئ د ربنا دا وړه زلزله خو اسې نمونه ده مونږ او تاسو ته الله تعالی ښیي دې سره مونږ تاسو ته د قیامت هغه زلزله را یادوي چا چې دنیا خپله ګڼلې ده نو هغې ته دا ښیي چې ګورې دنیا فاني ده الله ورته وایي دا دنیا ګورې اسې ګذرګاه ده اے انسانانو لکشان میں غرونا و جڑکوال لکشان کورونا را گزار شول چند کسان مڑشول لگ معصومان جنت تو رسیدلا خواغ بدا سی روزی چی اسمانونا با اشلیگی ستوری براو دوڑیگی نور بڑون شیم سپوگ میں بابی نورشیم صرف کورونا با نغورزیگی حمل هم کده چایی اغب هم غورزیگی دا بادشاہانو نا بخپل تخت و تاج دابت نیر شیم دا خوشحالی نغمی با دا خلقو نیر شیم دا حیواناتو نا بخپل جبی ییر شیم انسانان با گونگیان شیم ترگی با اشلیگی فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى منگ دنیا تا مخ کڑے رے آخرت تا مشا کڑے را خدا سے ندا الحاقہ یو آواز دے حقیقت تے ملحاقہ اگا حقیقت سچے دے وما ادراک ملحاقہ عرشے بتباشی دا اللہ راج دے عرص دا غدی پا عرشی باندے دا سلطنت حقیقی دے عرشی دا خورنا پیدا کرے دے خورو لبزی نات خوانانم دا توی خور انسانا خورنا پیدا یا خور لبزی خورنا پیدا کر
او خاورې له به ځي همدې خاورو نه به الله تعالی اوچتوي د قیامت پر ورځ قرآن ګواه دی منها خلقناکم د دې خاورې نه مې پیدا کړی تاسو وفیها نعیدکم په دې خاوره کې بدن نه کومه تاسو چې قبر دی ومنها نخرجکم تارة اخرى او د دې خاورې نه یعنی د قبرونو نه به تاسو بیا پورته کوم دا دنیا خو د ماشی وزر دی د جولاگی جال ده جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے دنیا خو یو مستعار ژوند دی قرآن کریم فرمائے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو خبر شے علم کے راولے چې یقینا دا ژوند دنیا دا لوبې او ټوکې دي یو فقیر راغی د بادشاہ دربانچی ته وایي بادشاہ سره ملاقات کوما او مهرباني وکړه ما لږ دې سری ته دننه پرېږده د باچا هغه دربانچي ورته وایي خوله سمه خوځوه خدای دې خوار کا راغلی د باچا محل ته یې او ما ته وایي چې دې سری ته لږ غونتې ورځمه وی ته صبر وکړه بادشاه نه اجازت راخلمه دننه لاړو ورته وایي باچا سلامت یو لیونی راغلی دی هغه وایي چې زه بادشاه سره ملاقات کوم ما دې سری ته لږ دننه پرېږده وی ښه وی داسې ووی وی او وی زه تېره پرېږده دې لیونو سره هم بعضې ډېرې قیمتي خبرې چې دننه لاړو سلام کلام یې وکړو ورته وایي ملنګ باچا څنګه رالې وی ما وی چې ستا دا سری لږه وینم او تا سره ملاقات وکړمه بادشاہ ورته وایي ملنګه فقیره خوله سمه خوځوه راغلی د بادشاہ محل ته او اواز دا کې چې د سری له تماشې له رالمه نو هغه فقیر ورته وایي دا بادشاهي تا ته د چا نه پاتې ده وایي ما ته زما د پلار نه وی ستا پلار ته د چا نه پاتې وه وی د هغه د پلار نه زما د نیکه نه او ستا نه به چا ته پاتې کېږي وی زما اولاد ته وی خدای دې خوار که خو سری هم دې ته وایي که نه چې څوک ترې نه ځي او څوک ورته راځي همدې ته سری وایي که نه ته سری څه ته وایې قرآن وی وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور نده دا سامان د ژوند دنیا مگر سامان دے د دوکے نده دا ټول ژوند دنیا مگر سامان دے د دوکے دا مې ځمکه ده او دا مې موټر دی ادا راته میخې ولاړې دي او دا نوکر دی او دا چاکر دی او دا پلانې دی په ارام کښېنه دا خو هسې د یو څو ورځو روشنایي ده همیشه بیا تېرېږي کله چې دوستانو د الله بندگان باغي شوي دي او د الله قانون یې په خپل لاس کې اخیستی دی او د الله حکمونه مات کړي دي او دل کړي دي نو الله تعالی په هغې باندې خپل مخلوقات استعمال کړي دي لکه الله فرمایي سنت الله التي قد خلت في عبادي
دا د الله طریقه د مخکې نه را روانه ده دا نن زلزله نه ده راغلې مخکې هم زلزلې راغلې دي مخکې هم زلزلې راغلې وې بیا به هم راځي طوفانونه مخکې هم راغلي دي بیا به هم راځي چې یو انسان به هم پاتې نشي وجه دا ده چې دا عالم الله پیدا کړی د پناه دپاره دی دا عالم به پناه کیږي قرآن وی کل من علیها فان ویبقى وجه ربک ذو الجلال والإکرام هر هغه څه چې په دې مخ د ځمکه دي په دې به پناه راځي یو ذات د رب العزت چې د لویۍ او د اکرام خاوند دی هغه به باقي ښه دا الله قانون دا دی چې کله مخلوقات باغی شي او طاغي شي نو الله خپل غټ مخلوقاتو سره هغوی له عذابونه ورکوله شروع کی قرآن د هغې نمونې بیانوي وی منهم من ارسلنا علیه حاسبا په چا مې کاڼي ورولې دي کله وی منهم من اخذته الصیحه چا باندې د جبریل علیہ السلام چغه مې اوښکلې ده منهم من خسفنا به الارض څوکې په ځمکه کې منډلي دي منهم من اغرقنا بعضې مې په دریاب کې غرق کړي دي بیا هم د الله رحمت لوی دی وسیع دی فراخ دی قریب دی ان رحمتی سبقت علی غضبی دا الله یو قانون دا هم دی چې انسان جلته سره په ګناه نه نیسي بلکې مهلت وله ورکوي ښه بنی آدم گناہ کئی خو اللہ یو دم نہ پکڑ کئی بلکہ مہلت ورکی قرآن کے اللہ قانون ذکر کرے لو یؤاخذهم بما کسبوا ما ترک علیہا من دابا زما بندگانو کچر اللہ نیول دی خلقو لرا پا وجد آغی بدو عملونو نبیوی پریخو دی پا دی مختز مکبان دی او زند سر اللہ فرمائی اے زما بندگانو تاسو د زلزلی نه یریدلیه فرمائی تاسو اعمال داسی دی که پا سزا در کولو راضی شما نیو بم در کے جوندے پاتے نش بیا بم تاسو یریگے نا گھبراہٹ بدر کے نرازی قرآن وئی آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور یوم ندام آیا بچ بشے دا عذاب دا اللہ نا دا اغزات نام چھ برده دا چھ امنڈی تاسو لرا پزمکا کے ناگہانا بد ازمکا بیا چرلی نو عذاب پوری ولی نرالی گی نو اللہ خپل قانون ذکر کئی وزکا چھ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفُ الرَّحِيمَ زکا چستاسو رب چه دے دا شفقت کون کے دے اور رحم کون کے دے حدیث کے راضی دا حضرت عائشہ نے تپوسو شو چه دا زلزلے ولی راضی یواز پدے کار نکی چه دمر ریکارڈ شوا دا ری زلزلون عبرت اغسطل پکار دی ماو تاسولا یعنی عمل باندې نظر پکار دی چې مونږه سکو دا سکیږي په دې ملک
دا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نه تپوسو شو دا زلزلی ولی راضی اے زمونږ مورې زمونږ مور ورته جواب ورکوي مور د مؤمنانو هغه ورته وایي چې کله خلک بې باکه شي زیناکار شي او زیناکاریم فخر سره کوي شراب کلم کلاس کل شروع شي د موسیقی بازار گرم شي نو پاک رب العزت لا غار اللہ فی السماء اللہ لا پاسمان کے غیرت ورشی نا غزمہ کے تا حکم کی تزلزلی بہما پدے خلق باندے اجڑکے گا پدے خلق باندے اخوزے گا یو جڑک والا ورکا یو جھٹکا والا ورکا حدیث کے روزانہ سمندر دا اللہ نے تپوس کہی چھے اے اللہ مجھے اجازت دیجئے تمام کائنات باغی ہو چکے ہیں کہ ان کو اپنے پیٹ میں لاؤ کر دوں ان کو اپنے پیٹ میں غرق کر دوں سمندر دا اللہ نے اجازت غاڑی اللہ مخلوق دے باغی شوے دے مخلوق دے سرکش شوے دے مخلوق ستا قانون د خپو د لاندې کړی دی اجازت وکړه چې په خپله خېټه کې دا ټوله دنیا راونغاړو ځمکه جاړي الله ته ان الارض لتنادي كل يوم 70 مره ځمکه چغې وي او یا ځله په ورځ او شپه کې اجازت راکا یا اللہ اجازت راکا چې دا خلق ملیامیٹ کما اپنے لپیٹ میں لے لوں ان لوگوں کو اللہ اجازت راکا مخلوق دے باغی شوے دے چې لپیٹ کے راون غاڑما ملائک علیہم السلام اجازت غواړي رب که اجازت تراکا ورکوز بشو او دا خلق بطول هلاکو اللہ وتوی فانا اعلم بعبدی منکم فانا اعلم بعبدی منکم زخپوی ما پخپلو بندگانو باندستا سنا زخپی جنما خپل بندگان ستاسو نه ډیر اذا انشأته بيدیا کله چې ما خپل لاسونو سره هغه جوړ کو پیدا مې کوم زه دې په الحال نه نیسم زه دې رستو کوما زه د خپل بنده د توبې په انتظار ما ځکه یو دم نه رانیسما زد شپیم ویخما در وزم بیدار ما لا تاخذه سنة ولا نوم ننسی اللہ لرا پرکالی او نخوب د شپیم د خلقو د اعمالنا باخبر ما در وزم راتا د خلقو اعمال معلوم دی خورستو کو میں زکا چه حل من تائبین فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فأعطي له او زما بندگانو سوچتری چه توبه و باسی او دے توبه قبول کم سوچتری چه پخپلو گناہونو پیمانشی چه زوات بخنو کما سوچتا دے حاجتمند چې ما نه خپل حاجتونه غواړي او د ول حاجتونه پوره کما دا هواګانې الله یې رالیږي نو دا هواګانې ګورې هسې نه دي موږ نه څه مطالبه کوي हवा जमुंग न दा मुतालबा कई चो बंदगानो हवा चलाने वाला आप लोग जानते हैं कौन है? अल्लाह ही।
هوا زمون ستاسو نه مطالبه کوي چې زما چلونکي وپېژنئ. وریځې هم بې پیدې نه دي. موږ له تعلیم راکوي چې د دې نه باران ورولو والا څوک دی. وانزل من السماء ماء، دا چمکدار غر دام د الله د توحید دلیل دی چې د رڼا دا چمکدار غر چې تا ته تک شین پړه کېږي، دا غر دا چا جوړ کو؟ یو سړي ملیشیا کې ښځه کړې وه. دا خبره د عبرت ته. نو هغې ته یو ورځ وی پاکستان ته دې بوځم چې چکر دله درکمه. پټوارې راوسته. چرته؟ پاکستان ته. د بونیر غاړې ته ولې چکر په موټر کې ورکو. نو خودي کرسټن هغې خدای څه پېژني. نو ښځه ورته وایي چې دا غرونه خو ډېر دنګ دي، دې ته دا شټرنج څنګه لګولی و او دا چا جوړ کړي دي؟ نو هغه سړي ما ته کیسه کوله. ما ورته وی چې دی په ټیکه ورکړي بار ملک واله له چې یو بني آدم په دې نه پوهېږي چې دا غټ غټ غرونه چا پیدا کړي دي. مطلب دا شنه شنه غرونه، دا غټ غټ غرونه، دا دلیل دی د الله تعالی په وحدانیت. موږ له الله تعالی رڼا راکړې ده. د کوم ځای نه؟ نور ته وګوره، ګرمي پکې پیدا کړې ده. سپومۍ ته جامې وغوړونې وچې، رڼا به کوي خو وچوله نه کوي. نور ته جامې وغوړوه، رڼا هم در کوي، وچول هم کوي. دا جړقېدونکې ځمکه موږ له پیغام راکوي، خو افسوس دا دی چې غوږونه بند دي، په سترګو پردې دي، زړونه ړانده شوي دي. د احساساتو لیټونه زمونږ بلکل فیوز دي، فیوزه د زړونو نه ځنګل جوړ شوی دی. د الله نبي فرمایي مثل الذي لیس فی جوفه شیء من القرآن کالبیت الخرب. مثال د هغې بني آدم چې د هغه په زړه کې د قرآن څه درک نه لګي، د قرآن نه بلکل شاړ دی. د دې مثال د روان کندر دی. خو افسوس د رسول الله هغه ناورو، د الله هغه ناورو. قرآن وی ځکه ناوري که لم یسمع، ته به وایې چې دي اډو اورېدلي نه دي څه. الله مونږ رانږدې کول غواړي، الله مونږ ځان ته رانږدې کول غواړي. مونږ د الله نه لرې لرې تښتو. الله وی ففروا الی الله، الله له راوتښتئ، الله له منډه کئ. مونږ د غیر درګاه ته منډه کړه، مونږه د بل چا درګاه له منډه کړه. او الله وی ففروا الی الله، د الله درګاه ته منډه کئ. الله مهلت ورکوي، مهلت ورکوي. آخر کار انسان پکړ کی، خاری والا پکړ کی، بانڈو والا اونیسی. ان بطش ربک لشدید، دا الله نیوکه ډېره سخته ده. تکړه شئ په کوم حال کې چې الله ته توبه وباسو، نو الله به مونږ د توبې استقبال کوي انشاءالله. که مونږ په هر حال کې الله ته توبه تایب شو، انشاءالله الله به زمونږ د توبې استقبال کوي. ذکر الله وی من تقرب الی فلقیته من بعیدنا. الله وی کما ترا نږدې شوم، زه به د لرې د عرش نه د ځان را نږدې کما. هاي هاي موږ د الله نه لرې تښتو. یو الله رضا نه کو، مخلوق رضا کو، مخلوق رضا کیږي نه.
لس برضا کې نو شل بدن خپي شل برضا کې نو زر بدن خپي خو الله دې چې هغه یو دی نو دا هغه د رضا کولو مړو قدم کې نه خودا او مخلوق را ناسم ناراض دی الله د دې عرش باوجود ګوره د زنا اډې چالو عزتونه نیلام شو ځوانه داغدار شوې د شرابو تاخانې کلاو دي هغه شان غټې غټې اډې د زناګانو کلاو د شرابو دکانونه کلاو کور کور کې محفلونه د ټي وي وی سی آر بلیو پرنٹ وی سی آر سی ڈی بلیو پرنٹ کیبلې دا ارس شروع دي خو کنن چاته وای زمونږ دا نوې نسل نه دی دا د 2017-18 والا هغه بل ورځې بعضې ځوانانو پکې لا دا ووي مسکال یې راکړ خربت خیبر دا الله زلزلې ته مسکال وایي دا یې مسکال راکړ ډېر افسوس او ډېر افسوس دا ولې دا خبرې کیږي دا ولې دا الله د زلزلو نه مونږ عبرت نالو غټه وجه دا ده اوټلو کې اډې شرابو کورونو کې محفلونه د ټي وي وی سی آر سی ڈی بلیو پرنٹ کیبلې هر طرف ته د گمراهۍ بازار ګرم دی چې کله نسل په گمراهۍ کې ډوب شي نو بیا د قرآن اوازونه ناوري د زلزلو په جړقونو نه پوهېږي په هغې یې څه پروا نه وي هغې له بیا مسکال نوم کېږي وایي مسکال یې راکړ الله دې څه کوي مړه وایي پرېږده زلزلې وایي دې سره اوس مونږ عادت شوي وو ته به ورسره عادت شوې نو نو آخر ځمکه هم د الله دا اجازت ولا الله ورکړه لیکن بیا هم شکر دی چې ټولې ځمکې له نه ټولو غرونو له نه ټولو ښاریو ته نه دي رسولي ټولو سمندرونو له هم اجازت نه دی ورکړی عذابي فرشتې خو یې هم لا نه دي رالېږلې دا خو صرف د نمونې په طور باندې زلزلې وې او دې زلزلو کې یو پیغام هغه دا و چې ففروا الی الله یو پیغام وتښتئ الله ته دویم پیغام یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا زلزله کې دویم پیغام داو یا خلقو توبه وباسئ الله ته سوچه توبه نو دریم پیغام توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون که نور خلق توبه نو باسی نو یا مؤمنانو تاسو خو توبهګار شئ دې ته خطاب خاص ویم خبرې کړو ځکه مونږ ټول د هغه په قبضه کې یو بوډاګان د الله په قبضه کې ځوانان د هغه په تصرف کې زنانه د هغه په ولکه کې دي معصومان د الله پیدا وخت دی که هغه مړه کوي نو د هغه حق دی او که بچي مړه شو زلزله کې نو دا خو څه عجب نه ده روزانه بچي مړه کېږي البته د مرګ لارې د مرګ طرق دا جدا جدا دي اسپتالونو کې هم خلک مړه کېږي نو معصومان زلزلو کې مړه شو د جنت توتیان شو حضرت عائشہ فرمائی ما دا اللہ دا نبی نے تپوسو کو چی یا رسول اللہ دا کافرانو دا نابالغ بچی چی مڑشی نو دی با پا جہنم کی که پا جنت کے
دا اللہ نبی فرمائل عصفور من عصافیر الجنت دا خود جنت دا مرغون مرغی دی او کنا فرمان پکیو ناغیم اللہ تعالی پروجہ کے اغسطی دی امیدستا چی اللہ و تا معافی کری غم فکر زمونگا استاسو دے چی دا توبے دا پارا تیاریو کو البتہ پتہ نلگی چی زمونگ ستاسو مرگ بکلی دسنا بی ما تدری نفس بی ای ارض تموتا یو بند تا پتہ نلگی چی پا کم از مکہ با ملکے گما سنگا با ملکے گما پا کم حال کے با ملکے گما روجہ کے بمرام کا غیر روجہ کے بمرام دا اللہ پا ناراض گئے کہ با دنیا نظام کا اللہ با میں رضا کری او زنبام تقریباً دا قیامت علامات ٹول پورے شوی دی حضرت علی رضی اللہ عنہ دا ابو حریرہ نم نقل دی دا حدیث ډیرو کتابونو کشتا زمونږ محبوب د نننا ډیر کلونه مخکې څوارلس پنځلس سوه کاله مخکې پیشنګویي کړې وه سرکاري خزانې به خلک لوټل شروع کی د عوامو د جیب نه وتلې پیسه دا به په عیاشو باندې خرچ کیږي خلق با بددیانت شی خلقو کی با انصاف ختم شی سود با پا عام ستباند شورو شی ڈول سرنا با خلقو تا گناہ نخکاری امانت کی با خیانتون شورو شی زکاة ورکول با تاوان گنی والزکاة مغرمان وتعلم لغیر الدین عالمان با دین دا دنیا دا پارا سلے چه چرتا ماسٹر جوڑ شما چرتا پلان کے جوڑ شما اوز خوبازی مولیان خوشحالی گی منگتا باوی 10,000 روپے ملاوی گی ما درس کے مویلی و دا جمعے پا دے روز مبارک کا مہم زما و تا سلام دے درے لیشتے زمان دی پکار ما نه چاته پوسو کوئی داولې ما په دغه زما کار نه کیږي زما ډېرې په کار دي زما بچي ګڼ دي او ډېرې مخلوق سره شته نه الله سره دي مونږ یې د الله نه غواړو ښه زمونږ دغه زما په ذات خود دغه اعزازي ته هېڅ حاجت نشته خبره خلاصه ده دغه اعزازیه زما نه ده په کار زما ورته لس لیشتې سلام دی ښه دا قیامت نہ خبردائی تعلم لغیر الدین مولیان با علم گئی دا دنیا دا حاصلولو دا پارا دا قیامت یو نہ خبردائی سڑی با دا خضو تابدار شی یو نہ خبردائی وبرا صدیقہو وجفا اباو دا مور پلار نافرمانی بکی یا رشنا سر با پت پالی یا رشنا لبا دود پتی چے پخی دا پلار دا مور نو تپوس نکی چستا چے ترڑکی گی او کنا چے تدڑ شوی دے او کنا یا رشنا بے دا کباب کڑیل روان کری راز پتا کباب خورم دا بوڑے مور نو تپوس نکی چی تم یو بنی آدمیں پکور کے ناستا ہے چرتا کباب تدڑ شوی دے او کنا نا 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 دا بدا قیامت نخی وبر صدیقہو وجفا اباو یا رشنا سر با پت پالی او دا مور پلار بنا فرمانی یو پلار دا 12 بچو پالن او خدمت کئی او کڑے دے او کئی ہے او دا 12 بچی بیا دا یو مور پلار خدمت تا تیار ندی کلے یو تپاس کئی کلے بل تپاس کئی او کیدی شما تاسو تویلی او خیاران پلاران او خیاران زامن آغی دا کور خبر بار نشو کئی یو اجی سے بوڑا شوی ہو زامن ډیرو خو ځان ځان له کاروبارونه وو یو میلمه راغلی و مشر
پنځه زامن یو نو یو زوی ته ولوی بچې پلار تا سره دی؟ نو هغه ورته وی نه حاجي صاحب زه پلار سره یم. هغه بل ته وی بچې پلار تا سره دی؟ هغه ورته وی نه جي زه پلار سره یم. پنځو واړو ورته دا یو خبره وکړه. بیا پلار له راغی وی ته کوم زوی سره یې؟ نو هغه پلار یې ورته وی زامن ټول ما سره دي. په خبره پوهېږې که نه؟ ماشاءالله. نو د قیامت یو نښه به دا چې د مور او پلار خدمت دا به ختم شي، خاص کر چې بوډاګان شي دا به پې بوج شي. الله اکبر. د قبیلې سرداران به بدکاره بدچلنه شي، دا به هم د قیامت نښه. د قوم مشران به بدماشان، علم به پورته شي. جماعتونو کې به د دنیا خبر عامې شي، بلکې جماعتونو کې به جګړې شروع شي. نو زلزلې به ولې نه راځي؟ خامخا به راځي چې مظالم زیات شي، د خدای تعالی حقوق پایمالیږي، د الله د نبي سنت د خپو د لاندې دلیږي. نو زلزلې به ولې نه راځي؟ خامخا به راځي. خدا د دنیا زلزلې دا معمولی زلزلې دا خواست ما و تعالی خبرداری رات. زلزله کراله کنه او پرشتیانو راله، والله که په دې ځمکه ته 2 منټه ودرېږې، دوه ډېر دي که لږه منډې به وای، نو ځمکه خو به ټوله جړه کېږي، نو ته به چېرته ځې؟ زه به چېرته لاړ شمه؟ والله که یو سکند په دې ځمکه یو بني آدم ایسار شي، ابه داسې زلزلې. باقي دا خو الله تعالی موږ له د خبردارۍ دپاره دا خبر راکوي چې سم شی سم شی سم شی. ځکه حضرت عایشې رضی الله عنها هغه حدیث چې ما ذکر کړی چې تپوس ته وشي چې دا زلزلې ولې راځي دا جټکې، نو هغې ورته وایي چې کله په مخ د ځمکه خلق د الله نه ډېر باغي شي، نو غار الله فی السماء، اسمان کې الله له غیرت ورشي، د ځمکې ته اډر وکړي وایي تزلزلي بهم، وجړه کېږه په دې باندې ښه. نو الله تعالی دې موږ تاسو له د دې زلزلو نه د عبرت اخیستلو توفیق راکړي. الله دې موږ له د صحیح اعمالو د الله د احکامو د نبي په سنت د تلو توفیق راکړي. زما نننی موضوع دغه وه چې زلزله څنګه راځي او ولې راځي. الله دې مال او تاسو له د عمل کولو توفیق راکړي. واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمین.